افغانۍ وروره ته د پاکستان بیرغ سره دومره مینه ولې لرئ؟ جانه نو مینه خو د دې وجې سره لرو چې دا پاکستان نه دی دا موږ دویم کور دی بالکل چې د بیرغ قدر دی وکړو که نه د تور سور او شین بیرغ نه دی د قدر به هر سړی کوي چې د قدر دی نه وکړو د قدر به څوک نه کوي نو مو هېواد دی ویړي پاکستان په حق کې جوړېږي نو مو خپل وړه مې چې دي افغانیان غدرۍ ټپۍ راباندې ولګوي چې غدار یې ګلخان یې خیر زه هغو پروا نه کوم پاکستان سره زه د زړه نه مینه کوم خوښ مې ده پاکستان پاتې به پاکستان کې یم پاکستان ورجانه زنده باد افغانستان زنده باد ډېره مهرباني ډېره داسې کسان به دې میډیا موږ له پکار دي ښه داسې کسان یقین د دې میډیا ډېر غټ رول دی ډېر غټ شیطانان کسان موږ نه دي پکار چې زموږ په دې دوو قومونو او په دوو مسلمانانو بیا خاص کر دا پښتانه چې کوم دي د پاکستان او د افغانستان ادې په منځ کې کاڼي ټپې کاڼي ښه زه کسانو ته یم چې په سکرین مخامخ کښېني زړه خو مې غواړي چې را میدان ته کې خوټېټ خبرې پرې وکړو خو بس عادت مې دا نه دی بهر کې به زه هغه کسانو ته یم تاسو دا چغلي کوئ که نه او د دوو ورونو په دې منځ کې دا دنده د اختلاف اچوئ زما پاکستانی ورور وایي زه داسې یم او داسې او افغاني ورور هلته کښېني چېرته پته نه لګي چې په کوم ځای کې دي او په کمره کې دننه ناستي او په کمره کې دننه یو قسم لا ویډیوګانې کوي کو پاکستانی دی کو افغانستانی دی او د توړ کوشش کوي نو ظالمه ته د څه نه خبرې لکه د الله باندې ته خو راشه ته حالات ته وګوره چې ستا دې شیطانۍ څنګه چې قتل کول زه تا ته یم شیطان ماره په دې سکرین چې ناست ته د حل هول دې راغستی که نه زه تا ته خبره کومه دا زه نه یم دا محمد رسول الله صلی وسلم تاسو له دا شیطان لقب در کړی ښه که په دې خبره څوک اعتراض کوي نعوذ بالله هغه په نبي علیه الصلاة والسلام باندې اعتراض کوي شیطاني څه ده د دوه مسلمانانو منځ کې کاڼي ټکول کاڼي ټکول دلته کو پاکستانی ورور مې دی هغه وایي چې نه داسې او داسې او هغسې دا هغه سیډ افغانستانی ورور مې دی هغه په سکرین کې او نو دا شیطاني نو څه دي دا زه نه یم دا نبي علیه السلام فرمایي ښه څنګه چې قتل کبیره ګناه ده قتل زنا کول سود و شراب د دقه شان دا غټه ګناه دا کبیره ګناه ده عظیمه ګناه ده او بیا د دوه مسلمانانو په منځ کې توړ پیدا کول او بیا د هغې باندې جګړه راشي ګوره لیلة القدر څومره لوی څیز دی لیلة القدر څومره لوی څیز دی چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي زما امت له یو خاصه ورکړی شوې لیلة القدر شپه او نبي اسلام راووتو او خلکو ته یې ویل چې دا په کومه شپه ده د دوو کسانو جګړه وه جګړه د دې جګړې دومره عجیبه اثر و چې نبي اسلام نه خبره څه شوه هېر شوه بس خبر الله چوته کړه ښه نو ته راته ووایې زما افغانستاني وروره پاکستاني وروره په دې میډیا چې موږ ناست یو که نه نو زړه مې و چې را میدان ته م کوم خو څه وکړم نو بس بیا به توړ پوړ راځي او په دې کمنټسو کې بیا تاسو د بعضې ملګرو ته خیالي الله اکبر کبیره مړی کنځل هم به کله نه کله وکړي الله خفه شم ډېره سي چې د هغوی هغه دغسې کلیک کړم او چې راویړم که داسې هغوی ته زه وګورم داسې د هغوی هغه سیرت ته زه وګورم داسې نو بیا ته ګیله نه کوم بیا ستړي یم صحیح ده بس مړه کوي دې ځه نو جناب سبا چې انشاءالله زه په دې قبر کې پروت یم او زما دا ویډیوګانې چلیږي که خیري د امن پیغام پکې زه ورکوم د دوه ورونو صلح پکې راولم نو دا به ماله په قبر کې انشاءالله تعالی که خیر ډېر غټ لاس راکوي او تاسو ته وایم خلکو دا ځنې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ښه هغې خلاصه ته بیانوم دا کوم کسان چې توړ پیدا کوي کو د افغانستان دي کو د پاکستان دي په دغه قبر کې به سملی کو نه به سملی او تاسو ته خو پته ده که دا میډیا خو بیا ختمېږي نه جي څومره ډمان دي چې ترې دنیا نه لاړه او بیا هغه میاندو ټولې خبرې اترې چې ډیلیټ کې خدای ته ګوره ویډیوګانې ډیلیټ کړي ډیلیټ شوي دي اوس هم خپه ټاپ چلیږي دا دی نیټ لور که پلانې ګانې پلانې ډینګرې ګانې په قبر کې پراته دي په قبر کې پرتې دي په کفن کې پراته دي په کفن کې پرتې دي شکلونه به ختم شوي او نن هم چې سور اواز دنیا کې چلیږي ښه نو تاسو ته وایم چې خلاصېږي به بیا نه پوه شوي کار څه کوئ بس کوئ بس زموږ اصلاح خبره ده چې اصلاح به کوو چې څومره وس دی څومره پړ او الله هم فرمایي زه دومره کس باندې بوج مې څومره پکې اهل دننه پکې هغه ماده پرته وي زموږ دغه اواز یې نور هم څه نشو کولی جي چې دا دواړه وروڼه دي په منځ کې د اتفاق خبرې کوئ نفرت مه خوروئ نفرت مه خوروئ څه چې نه سازېږي پیالۍ چې چې نه سازېږي پیالۍ زه هغه کسانو ته یم چې دا حل هولي راغستی صرف یوټیوب فیسبوک به م روان دي بلکل ماشاءالله ښه په ټاپ په روان دي دغه فایده به ته میلاویږي نور مړه دې توړ دی پیالۍ چې تاسو درکړه تاسو راته پیالۍ چې درکړه خو بس الله دې موږ معاف کړي